الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ابن أبي قال حدثنا قتيبة. باب دے پا بیان دا چاکی دا مزی کی. باب دے پا بیان دا مزی کی. ملاسب زان پوئی کا دری سیزون دی مسئلہ را روان دا. یو منی دا، دویم مزی دا، او دریم سیز چراغل اغا ودی دے. دری سیزون دی منی چاہتا ویلے کی ماءن ابیض سخن، دا اوبدی سپینی دی، سخین دا ٹنگ اوبدی، یتدفق فی خروجه ویخرج بشہوت ویتلذذ بخروجه ویستدعبه الفتور وله رائحة کرائحة العجین. دا تعریف دا منی دے. منی چاہتے ملا سے ماءن سپینی دی، ابیض اوب سپینی اوبدی، سخین ٹنگی دی، یتدفق فی خروجه دا پا نوبت پا ٹوب ٹوب باندی ودی، ویخرج بشہوت پا شہوت باندی ودی، ویتلذذ بخروجه وتلی خوندر کئی، ویستدعبه الفتور نو آغین ورست ودی بریتون ملاوی وی، وله رائحة کرائحة العجین دا دین ورستا دا داس بوی لری لکا پشاند چا دا خمیری، پشاند چا خمیری پشانتا زکا ابتدا ان اولا نبریتون با دی بر روانی غبو طرف تا بدماشی دو درد و غرد و غرب و غرب و اخو مندی تندی و آغا و دغا و درد و درو بارس اغین ورستا نو بیا بریتون ریشی سر لندگین قنا یستدعبه الفتور ولو رائحة کرائحة العجین دا سے بوئی کئی لکا دا خمبری پشانتا. اے کل کل پا دی منی کی بعض تغییرات راضی پا صفاتو کے پا اعتبار دا مرض سر دا عارض دا وجنا. کل تغییر راضی سپین نوی زیڑوی خوراکونو عارض دا بیماری دا وجنا کل سروی. دا منی دا چا دا سڑی دا، منی دا چا دا دا سڑی دا. دویم منی دا خدی دا، منی دا خدی اسپرو. اسپرو دا مانا مائلن الى صفرتی، دا منی مائلوی زیڑوالتا. رقیقن دا غی منی نرموی. وقد یبیضو کل کل دا سپینوی لفضل قوتها قوت دا وجن سپینوی. قوم دارنگا پا حدیث کی پیغمبر اسلام فرق ذکر کرے دے. نبی علیہ السلام فرمی ماء الرجل غلیظ ابیض وماء المرأة رقیق اسفر. امام مسلم نے صحیح دا روایت نقل کرے دے. لیکن تعریف عام دا منی دا پاردا دے چھ دا سڑی و دا خذ منی ٹولو تا شاملے گی. آگا کم تعریف دا منی ستوے لکے گی. المنی ماء دافق ينفصل من بين الصلب والترائب بشهوة ولذة ويتولد منه الولد. دا شاملی گی دا منی جو طول اطلاقات لرا دا منی تا شاملی گی. منی ساتوی ماء دافق ينفصل من بين الصلب والترائب بشهوة ولذة ويتولد منه الولد. دیتے ویلے کی گی منی. دا عام تعریف دا طول تا شاملی. او بل مزیدہ مزی ملاسب چاہتوی ماء ابیضو رقیقنا لزجنا سپینی اوبدی سلیخنا کی دلاس و تونی سادا سے سلیخ کی لکا چنگم پشانتا. یخرج عند الشہوت لا بالشہوت. ذان بھی پوئی کا یخرج عند الشہوت لا بالشہوت. د خواہشات دی راپورتا شدا سپینی اوبودی خو پا شہوت سر نودی. وربما لا يحس بحروجه کلبی کی پیگی ناماندت روانوی روانی یک دم چی دے نشی تا دے لاس کڑی او قصہ خو خراب دا او شیم پی نہیں. وربما لا يحس بخروجه دیتے ویلے کی. دریم چکم دے آغا ودی دا. ودی چاہتوی ماء ابیضو کدرن سخیننا سپینی اوبدی خلوالی تمایلوی
سخین ټینګ وي یشبه المنی فی الکثافت کثافت کې د منی سره مشابه دي خو مخالفت د منی لري په کدورت کې منی سپینوي داخلوي منی بوی کې ولا رایحه له ودی چې دنو دا بین کوي دا کله راوذي ويخرج عقيب البول دا د بول نورس راوذي بول وشي هغه نه باس ساس کرا دي لندې غرديږي او تار ورپسې وین مزي چې نورا کاږي استا کارخانه مزه ورپسې وی وعند حمل شيء ثقيل درون پیټه چې پشاکې نو هغه نمدار راوذي حکم داده منی کې غسل واجبېږي سواجبېږي غسل واجبېږي او په ودی کې او په چا کې په مدی کې په دې دوال کې یوجبان الوضو دې کې لازمېږي او دا لازمېږي اے مناسب سوال وس داده چې کله د عقیب البول لازمېږي نو واجب خو پکې او دس دې د بول وجه نه دې د ودی وجه نه خو نه ده ځان په مسله باندې پوي ودی چا ناراضي ودی چا ناراضي بول نو ورسته راځي نو موجب د چا د پاره دا ودسته پاره څه شي شو بول شوي بول خو دې کړی دي نو ودی خو نشو کنه نو بیا څنګه وې چې په منی کې څه شی دی غسل او په ودی مدی کې څه شی دی او دسته یوجبان الوضو ته جواب کا دا مدی کله کله دا سوي ورسته د بولنا راځي کله کله ورسته او کله کله دا سوي چې دا د بولنا مخ کې راځي کله بولنا ورسته راځي کله بولنا مخ کې راځي ودی چې کوم دی قبل البولوي کله سره د بولنا وی کله ورسته د بولنا وی بول سره یو دی راځي کله مخ کې راځي کله ورسته چې د ناغ راځي نو دی وجنا دا نقص د وضو په هغه صورت کې دی دا کان سابقا چې کله مخ کې وي ځکه موږ دا موجب د چا د او دا سره شابه وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد حتى عن بكير بن ربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مدى فرجعت اغتسل حتى تشمخ طريق فذكرت ذلك بیا سړیو ممدا کثیر المذما زو شو روشم غسل می کوله تشقق زاری ملامي او چاو دې د یخوال د وجنا او به یخوي شالام بلام بمذبت لله ملامي او چاو د لله فذكرت ذلك ما خبر ذکر پیغمبر اسلام دا او ذکر له او یا نبی اسلام دا خبر ذکر کړي شوا او ذکر له یا نبی اسلام دا خبر ذکر شوا نو دلته اختلاف راغله دي په دې کې چې سائل سوق دي بعض روایت نه معلومي کې علي رضی الله عنه په خپل تپوس کړي بعض روایت نه معلومي کې ما مقداد ته امر کوي تپوس کو دا اختلاف چې واقع شوی دی نو دی وجنا بلکې دا خبر صحیح ده کله مطلب دار نسبت ځان ته کړي دي ځکه دا صاحب د قصې دي او چې وی امر می مقداد رضی الله عنه ته وکړه نسبت مقداد د کې ځکه سائل حقیقتا ناغره نو ځکه کلمات تاسو کو ځکه تاسو کوون کې دوما کله مقداد تاسو کو حقیقتا هغه تاسو د پیغمبر علی السلام نه کړي دی په خپل نه کړي نو دوالو ته نسبت کول چې دنو دا صحیح دي ځکه او ذکر له وای فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل اذا رايت النذر فاغتسل کله چې مدی ویني فغسل ذکرک مدی چې کوم دی حاصل شي مدی صلاح حاصلېږي دا ملاعبت د قضا د شهوت د وجنن شهوت د جمانا حق داده چې دا طهارت دون طهارت کبرا شي نو ذکوي غسل د ذکر او کو د سو کو وذل فاذا فضحت الماء کله چې دفع کې وب اذا فضحت الماء کله لری کې چال رو بولرا لری کې او بولرا مان مراد منیدا اذا فضحت الماء کله لری کې اوب یو معنا اذا فضحت الماء کله توي کې اوب اذا فضحت الماء کله اول اوب اذا فضحت الماء کله وشین دی اوب کله دفع کې چې دینو داغه اوب نه مراد منیدا نو دا دال دې په دې باندې چې خروج د منیدا موجب د حدث اکبر دی فغتسل غسل کوه وایا وفي قال حدثنا ابو الله بن مسلمة عن مالك عن ابي عبد الله سليمان بن يسار عن منذر بن عبد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امره ويسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهل فخرج منه المسجد بعد عليك ان عندي انك وانا استحي ان اساله دا وای نو دی وجنا
علی رضی الله عنه یو ځلی امر وکړ چې دینو دا وی سلیمان سره مقدار نه وکي علی رضی الله عنه امر وکړ د مقدار ان يسألا چې تاسو کده چانه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا نبی علیہ السلام نه تاسو کده دې مسلې متعلق عن الرجل اذا دنا نذيش من اهله فخرج منه المذي آغا چې لازميږي د نوروز طهارت ماذا عليه ولی بل چاته ولی وي تاسو خپل نه کوي فإن عندي ابنته زما پنځبانی لور د پیغمبر اسلام دا وانا صحیح سوال کو معنا سالو د تاسو د دینه وکما زکه دا مدي دا پیدا کیږي ملاعبت د زوجي سره نه دا تاسو مناسب نه ده مناسب د دینه دا مسله معلومه شوا چې سرګنې په مخ کې د خپل چې دانه د سرګنې چې څومره کسان وي دا غي په مخ کې دا څه خبرې بنه کې چې کنایتن صراحتن دا غنه جماعه نور د اسباب وسایل ملاعمت او تقبیل دا سيزونه معلومیږي وسرګنې چې هر سو وي او خي خواخي خري هغه خوري وي وراري وي د خدي هر سو چی هغه په مخ کې و چنګ 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 نه کېږي کله خله چنګه کې کنه خان دی را خان دی منا خبرې وم نه کې اشارتن کې نیتن بالکل د دې کې نیتن دا مسله معلومه شوا دا خبرې بچی دینو نه کې چې کله سوګ نه بیا خان د جخلو سمره خندول شي خنداو فقال و قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه دا دې ذکر ته وبو واچې نه سمسملېږي په دې د غسل باندې قرینه په باندې دا د بل روایت کې راځي فغسل ذکرکا ذکر د اویندا ولتود وضو للصلاه ذکر دیو خدا دې پاک بشي دویم ذکر ویندا ذکر شاوخوا لند په ټول ویندا یخوبو باندې ویندا زکه دا د ګرموالي د وجه نه راځي شی به یخشي نو هغه به ودرېږي لکه بيزه چې کوم دی هغه د واج غسله هدیه د پاره پي پکې راغلي غولانس کې یخوبو پکې واچو غولانس کې پي ورکیږي ورکی کنه ورکیږي نو دی وجه نه یخوبو باندې اون سین شاوخوا ټول ویندا نو دې سره بچی دی نو دا یخشي مناسب دی کې یو علاج مشتره اکثر خلداوي چې یار زما چې کوم دی هغه منی نرم ده نو دیو جنا زچ دینو په دې کار کې چې دینو هغه کمزورې ما ډېر قوت نشته یادا دې بعد خبرې کوي دا څه وکا ته ولګيګا په یخ او بو باندې خپل دا بدن اویندا او بل چې دینو دا شاوخوا نور خپل پیګي دا ټول سيزونه د اویندا دا یخ کا نو یخ سره به ډېره گزاره وکړي د الته ګرم وي نو دیو جنا خامخا ګرم چې د ګرم سره یو دی شي خامخا ور زر اخلي او یخم ګرم دا چې سره یو دی شي ګرم چې سو یخ چې دی نو هغه ځان سره ګرمۍ نو دی کې و خامخا لګېږي بیا ځکه دا وایي یو وجه پکې دا ده چې دا خروج د مزید دا ودرېږي دا علاج د وروسته روایتو کې راځي نبی علیه السلام هغه خودو ته وایي چې کوم هغه استحاد وي نه ډېره راځي ورته تاسې لګن کې یخ اوبه واچوئ هغې کې کښېنئ چې بدن هم یخ شي بیا به وینه نه راځي دا پیدم پکې ده وایه وفيه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروه عن علي بن طالب رضي الله تعالى عنه وعن قال للمقداد رضي الله عنه وذكر نحو هذا وقال فسالوا المقداد وذكر عروه ذکر کړه نو آزاد بن حدیث سلیمان باندې قال فسالوا النبي صلی الله علیه وسلم د مقداد فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وګور ورته ليغسل ذكره وانثيه ذکر دی اوینده وانثيه نو دی وجنا امر په غسل د سنینو باندې یا اظهار د زیادت تطهیر دی ځکه دا مذی کله منتشر شي خوره شي انثیینو ته ورسیږي لیکن دلته علما دا وایي چې دا اوبه بارد کله انثیینو ته ورسیږي دا مذی چې کوم دی د دې راوتل چې دنو دا بند یا ابن عربي وغیره وایي هغه قول کړي په وجوب د غسل د چا باندې د ذکر انثیینو باندې اخذ په دې روایت باندې کړي دي احناف شوافع ویو او وینځه زید نجاست چې کوم دې کې نجاست دی هغه وینځه ټول وینځلو د شیتم ستا ضرورت چې دینو دا نشته دی غسل د ټول ذکر مکوا دومره وینځه امام مالک رحم الله وینا ک انثیین ویندي غسل د جمی ذکر وکا احناف کې د نجاست ویندا امام مالک رحم الله نه خلاف احناف امام احمد رحم الله وینا انثیین چې دنو دا ور سره ویندا هغه دې تذهاب کړی دی ابن عربی دې نه مسلک او مذهب
قال ابو داود ويا غرض د امام ابو داود د چانه د قال ابو داود نا تقویت د روایت د مذکور ته اشاره ده د مذکور روایت قوی کوي هغه ته اشاره نه وایا مناسب د دین دا مسله معلومه شوا دې مسله کې اختلاف دی چې دا منی طاهر ده او کمنی نجس ده دې کې اختلاف امام شافعی رحم الله وی دا طاهر ده امام احمد رحم الله صحیح قول دار دا طاهر ده ودا جامت ولی ویندل کېږي د نظافت د وجنه امام مالک رحم الله امام احمد یو روایت امام ابو حنیفه رحم الله وی منی نجس ده دا نجس ده خو لیکن امام ابو حنیفه رحم الله ویا کدا منی وچوي وی توګه دا کافی کیږي ځکه دا جسم جسل لري چې وچوي وی توګه او دا سه ګوت سره او پوي کم منی ختميږي زی امام مالک رحم الله د فرق قائل نه ده او مومن وینځبا امام شافعی رحم الله وی پاک دا اغه دلیل امام احمد رحم الله اغه حدیث دی چې دی کې فرق کافی کیږي سکا پیږي فرق و توګه دا توګل پکې کافی دي کدا نجس وینو فرق به پکې نه کافی کېدلا دویم دلیل دار نبی له سلام په دې کې منځ کړي دي دغه جامه کې نبی له سلام جما کړي داږي کې منځ کړي دي دریم دلیل دار د اصل د انبیاء و دي کدا نجس شي نو نبی علی السلام بد پلیتی او د نجس شي نه پیداش سرورم دلیل دا د روایت امام داری قطنی چې دنو دا نقل کړي د ابن عباس نا نبی علیہ السلام نه تپوسو کړه شو د منی متعلق یوسیب الصوبا نبی علیہ السلام ورته دا په منزله د چا دي د مخاطو د بذاق دي د پدې او د خلف مواد په شان دي تا ته کافی کیږي او کپڑے سره پاکا سرګړي سره چې دنو دا پاکا واخر واخلا غیار واخلا دا په باندې اوسلو په دی باندې پاکم دغه کفایت کوي مستدل د احناف د موالک حدیث میمونی رضی الله عنها ده شیخین ذکر کړی دی هغه کې راځي ثم افرغ به على فرجه نبی له صلوات و سلام بیا اړولو کړ په دی وبو باندې په فرج باندې وغسله بشماله ثم چپ لاس چې دینو هغه دا ویندل ثم ضرب بشمال الارض چپ لاس پزمکه باندې وصل فدلکها دلکن شدید خي وصلوا او هغه نه بعد نبی علیہ السلام دا دوال لاسونه امیدل نو معلومیږي دا دل کې شدید اماره د نجاست ده شیخین روایت ذکر کړي نفس دل منزل نه لاس امیدل بیا پزمکه خاور باندې وصلوا ځکه خاور کې الله دا قدرت او طاقت پیدا کړي سمر جراثیم د خاور سره ورکیږي خاور سره سکیږي هغه دا ورکیږي جراثیم دویم دلیل احناد پاروید عبد الله ابن عمر ده هغه عمر رضی الله عنه نبی له صلوات و سلام تا دا خبر ذکر کړه انه تصيبه الجنابه من الليل شپه ماته جنابت رسیږي نبی له سلام دی توضا واغسل ذکرک او دسوکا واغسل ذکرک دا ذکر دی وینځه معلومیږي دا نجس ده دریم دلیل روایت معاویه رضی الله عنه د امام مالک ذکر کړی دی هغه د خپل خور نه تاسو کو ام حبیبه رضی الله عنها زوج النبی صلی الله علیه وسلم اي پیغمبر علیہ السلام په هغه لباس کې په هغه جامه کې مونږ کول چې جماع پاغي کې کولاغي له هاو چې کوم لباس جامه کې جماع شي مون نبی علیہ السلام کړي ده نعم او اذا لم يرى فيه اذى چې کله نجاست پکې نو نجاست پکې نو تعبیر په عذابانه کړي دا دلیل د چا د نجاست ده چې جامه پاکه وا کوله چې جامه نجس وي پکې مونږ نه کوله معنا غویندلا دا د احناف دلیل دی او موږ جواب ذکر کو مستدل د شوافعنا موږ دا فرق چې جایز شوی دی دا فرق دلالت په طهارت باندې نه کوي بلکې دا فرق دلالت په تخفیف باندې کوي وګورا ستا موزدا پاڼه دا هغه موزي پڼې تا ګندګي ورسې ریخې پکې نشته موړې پکې نشته خاتونه پکې نشته نو دا موزه د پزمکه باندې وسلاوا موزه ری پچا وسلاوا
زمکه باندې وسلو دا پاکیږي شیشې ته نجاست توري ته ورسېږي په ځمکه وسلو پاکیږي نو دا دلالت په طهارت د نجاست باندې نه کوي چې کمپنی سره پیوسته شوی دی بلکې دا دلالت کوي په دې باندې چې موزه پاکیږي نبی له سلام فرق وکانو معنا دا نه چې منی پاک ده معنا دا نه چې جامه پاکیږي منی پاک نه ده لکه موزه چې نجاست ورسیږي په مځکه وسلوه موزه پاک شو دا هدي دي دل نه چې نجاست پاک او جواب د دې نه کوه چې ته منی اصل د انبیا و دی مونږ منی اصل د انبیا و دی منی اصل د اشقیا و هم دی او بل دا وی کته نبی انبیا و پیدا شي د دې سیز نه مونږ د ادم علقم اصل د انبیا دی وینه پاک ده نه دا وینه جامع د پټه غوخه چا پاک ده نه دم اصل د انبیا و دی او مونږ جواب ذکر کو دي استدلال نه هغه حدیث نه چې دا په منزله د چا د خلو د پد مو د لاړو په شان دی مونږ سند ضعیف دی او یاد هغه وخت چې نبی رسول الله حمل کړي په لګ باندې زکه اسخر باندې سرګړي باندې لک شي زایل کیږي نه ډیره او پاتې شمنی د باقی حیواناتو غیر د انسان نه منی د سپی د خنزیر د دینه متولد احدهما دا نجس د دینه ما سوا حیوانات درې روایت راغلي اصح دا چې دا طاهر دی ماکول اللحم غیر ماکول اللحم دویم دا د نجس دی دریم قول دار ماکول اللحم طاهر دی غیر ماکول اللحم جا نجس دی ماکول اللحم طاهر دی او غیر ماکول اللحم چې راغلي دا نجس دی او قال حدثنا عبيد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا ابي عن هشام بن عروة عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن حديث حدث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قلت للنبي فذكر معنا قال ابو داود دا سی اوه چې ظاهر امام ابو داود د قول نه معلومیږي دا تاکید د قول متقدم ذکر کړي چې هغه قال ابو داود رواه الثوري دا قولم دلالت کوي دلالت ظاهره په دی باندې چې دا لفظ عن المقداد چې په قول متقدم کې راغله دا صحیح نه دی او غرض امام ابو داود په اراده د حدیث د مسلمه باندې ذکر د تعلیقات باندې اشاره کوي تقویت د روایت د زهیر تا اے روایت د زهیر کې ذکر د انثیین راغلو چې دا ټول چې دنو دا ذکر دی په حدیثو کې غسل د انثیینو به امام ابو داود د خلاف روایت راغله دی هغه تعلیق د محمد ابن اسحاق دی تعلیق هغه د مخالف راغله دي ورواه روایت کړي چې د ابن اسحاق ورته ورسوي وایا ورواه مقدم بن قول فقال توجنا متبي بن عيينة عن هشام عن ابي رضي الله تعالى عنه عن علي النبي رضي الله عنه ورواه اسحاق عن هشام بن عروة ورواه ابن اسحاق غرض امام ابو داود دار پروید د عروه کې عن علي راغله دي ذکر د انثیین راغله او حدیث د عروه د مقدار نه راغله هغه د دې زیادت نه ګوره خالد لیکن امام شوکانی ویا دا عروه چې کوم نه د دې سما د علی رضی الله عنه ثابت نه ده لیکن روایت ابو عوانه کړي په خپل صحیح کې طریقې د عبیدنا نو هغه روایت د علی رضی الله عنه راغله په زیادت باندې لیکن دغه اسناد صحیح سند راغله پاږي کې تطعن نشته ده وایا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهم ذلك وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابي عن ابن قال قال محمد بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن عبيد بن سبق عن علي رضي الله عنه سعيد بن حنيف رضي الله عنه عن قال كنت راقا من المسجد شده فكنت اكثر من الاغتسال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما يجزيك بذلك رزق يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبين نو دلته روایت راغله عن ابي دا عبد الله بن سباق دی اگر کې د سهل ابن حنیف نا رضی الله عنه سهل ابن حنیف ابن وهب انصاری دی د اوس قبیله دی دا د سابقین اولین نه دی بدر کې حاضرو وټول جنگونو کې حاضرو نبی له سلام سره هغه صحابه وکړي چې صحابه کرام منتشر شو او سهل ابن حنیف د پیغمبر علی السلام سره په جنگ کې چې دنو هغه حاضرو دا تختیدل نو او د دې بیعت نبی له صلوات و سلام سره کړو په چابانه په مرګ باندې چې مرګ پورې وتا سره ملګری ما بی علی رضی الله عنه سره ملګری شو کله چې بیعت شو نو دا په بصری باندې خلیفہ کا ورسره جنگ جملنا بیا په پاریس کې چې دنو التدا گورنرو بیا په کوپه کې پاتې هجری کې دا وفات شوه لري قال كنت القى من المديشي مزید وجنه په صعوبت کې اخته شوما وكنت اكثر منه اغتسال
ما به د دې نه ډېر زیات غسل کولا کثرت د غسل لاجر خروج المذي ولې کولا دا د خپل اجتهاد د وجه دا د چا وجه نه خپل اجتهاد د وجه نه دا کار کولا وایا نبی علیہ السلام نے تپوسو کو ظاہر معلومی کی سائل دا علی رضی اللہ عنہ پخپل دے صحیحینو کی وی فامرت المقداد ان یسألہو ممکن دے چھ سألتو بواسطت المقداد یو یا ممکن دے چھ مرتن سأل بواسطتن و مرتن سأل بلا واسطتن پخپلیم تپوس کڑے پا واسطی بانیم تپوس کڑے دے نو دی وجنا دا سائل بل سوگو گردول دا غد دین حکایت کیا او دلتا دا سألتو عن المذی دا حکم دا چا دا مذینا دا غیتا پوس میں وکا حکم دا مذی پا دی کے شعار دے دی خبرتا بما یوجب الحیاء چکم شے موجب دا حیاوی آغا بل چاہتا اوے تا پوسو کی نو تا پوس چی دنو دا مکوا چی دا غی مطالب تا تا حیاء را دی نوایا عن ذالکا د وجوب د اغتسال متعلق میں تپوز کو د حکم د مدینہ اگر ته ذالک د خروج او دس کافی کی نوایا بما يصوب ثوب من حكم فيه جامع تورثگی قال يكفيك ان تاخذ كفا من ماء قليلا من ماء فتنزح بها فتغسل بها بالكف من ماء فتنزح بها تنسح وکا پدی باندی نسح وکا نسح پا مانا دا غسل سر دے موالک احناوی نسح پا مانا دا غسل سر دیر راغلے دے نسح مراد نزل تا غسل خفیف دے غسل خفیف دا تینا مراد دے نو دی وجنا چی منی جامع تورثگی بعض علماء وی لا یجزی الا الغسل شوافع دا وی بعضی نسح کافی کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک شافعی رحمہ اللہ وچ مزیدہ نجس دا یہ کہ صرف غسل دے امام احمد رحمہ اللہ نے روایات راغلی دی یو روایت دادے دا پشان دا بول دا بل روایت دادے دا پشان دا منی دا بل روایت دادے نسح پکب کافی دا خراجی قول دا امام احمد دادے چھ پا مزی کے نسح کافی دا رشو کا امدق کافی دا قاضی ابو بکر رحمہ اللہ وی پدیبان اجماع دا چھ مزیدہ نجس دا یہ کہ اختلاف نشتے اختلاف پا غسل و نسح کے دیں جمہور علماء وی غسل کا امام احمد وی نسح کا داغی دا پارا دلیل حدیث دا باب دے دا جمہور دا پارا دلیل حدیث دا علی رضی اللہ عنہ دا اغسل ذکرکا ذکر نبی علیہ السلام علتا امر کی پا غسل دا ذکر دا وجنہ دا نجاست دا وجنہ نو دا حکم عام شو غیر ذکر دا پارا آگے دا پارا عام دے او ہم دارنگا جواب دا حدیث دا باب دے دا دے دا لفظ نسحر آگرے دا مشترک دے پا مابین دا غسل او دا رشح کے منگے حمل کو پا مانا دا غسل بانے ولی حدیث دا علی رضی اللہ عنہ پہ بانے دال دے اغسل ذکرکا او بل دا دے دا نسحہ چکے دا لا یزید الا شر او پا غسل کی احتیاط دے او بل دا دے سڑے چے سمر پا بولو مبتلا کیگی دمر پا مزین مبتلا کیگی نو ابتلا پا بولو بانی دا اکثر ندا ابتلا دا پچا بانی دا مدینہ ابتلا دا چا دا مدی دا اکثر ندا دا بولو نا نو دی وجنا کچیتا توے یہ کہ حرج دے حرجم پا کے نشتا دیکھا بولو کی التا غسل دے نو پا مزی کم غسل لاغلے دے کسی حرج دا نشتا دے آوایا وفي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا معاويه بن عمرو صالح عن علي بن خالد عن حرم بن حكيم عن عبد الله بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك الذي يقول فهل يمضي فتغسل من ذلك قبل ومنطقه وتغسل كل فحل فقال ذلك المزي اشارہ کے اغما و تیکونو بعد الماء یعنی دا شان دا مدی دے چه دا راوزی و استمرو پا خلاف دا منینا اذا دفقا انقطع لوقته ولا يعود الا بعد بعض زمان او تجدید جماعنا چه دا روان دا راضی و بیگی دا شان دا چا دے دا مدی دے وکل فحل یمزی فحل ذکر من الحیوان تولیکی
فتغسل انت من ذلك من خروج المني فرجك ذكرك وانثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. وفيه قال حدثنا علي بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابي بن محمد قال حدثنا ابن الحارث عن هلال بن حكيم عن ابي رضي الله تعالى عنه انه سال رسول عن عمي يا غريب كيد خپل ترنا چې عبد الله بن سعد انصاري ده او انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لمن امرتي وحائض قال لك ما فوق الإذار جائز نتا د پار استمتاع بما فوق الإذار معنا دار تا د پار ما فوق الإذار ده جائز نه تا د پار مگر استمتاع ما فوق الإذار دا تا د پار جائز جو روا ده. وذكر دې ذکر کړ مواکلت د حیض مواکلت د حیض خوراک ور سره څنګه د اذن وساق الحديث باقي حديث چلولې چې خوراک ور سره روا دي. وایا وفي قال حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد بن الخشب وهو بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد العزيز قال هشام وابن قطن عبد الرحمن بن عمار بن جابر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحمل الرجل قرط امیر چې دنو دا هشام نه قرط امیر حمصن دا صفت د عبد الرحمن ده یا د عايز د پاره صفت ده. وایا وهي حاجة فقال فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك او تعفف کزان ته ساته نو خبر ده او تعفف معنا دا ده دلتا ځان ته ساته دا به خبره ده ما فوق الإزار. نو دی وجنا دا اصل کې حال د سائل سره خبره ترلې کچیر ته سړی دا سی وی قوت طاقت والا ویدوان وی نوزان دې نسات ځکه حدیث کې را دي نبی رسول الله سلام فرمایي یو سړی منر تا حول الحمای وشکن کافی چراغانه چار چاپیر سریګین استا ساروی بغیا اخري داسنه حرام کې واقع نشي. تعفف افضل نه اگر کدا حدیث ضعیف دی نو ځکه قال ابو داود وليس بالقوي زعب د ساعت اعتش د وجنه درویت دا ضعیف راغله. وایا باب في الإحسان باب دې په بیان د 1 سال ویلې کېږي جماعت بغیر د انزال نه چې جماع وکي او انزال ونشي دې ته ویلې کېږي 1 سال. وایا وفي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابو معاذ قال اخبرنا عن بن الحارث عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه قال حدثني بعض من ان سال بن سعد الساعدي ان اخبر قال اخبرنا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل ذلك رخصه للناس. نو هغه دا ویا دا روي ذکر کې حدثني ما ته حدیث ذکر کړي بعد هغه سوګه چې هغه ډېر پسندیده ډېر غوره ډېر بهترین اعلی درجه راویانو چې هغه کې یو سهل ابن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنہ دام پکې داخل. نو دلتا بعد وی حدثني بعض من ارضا د دین مراد ابن خزیمه ده. ابن خزیمه د دین مراد ابا حازم سلم ابن دینار ده. ابن حبان وی ماډر طرق چې جن هو کتل احادیثو لیکن ما بل سو پیدا نه کړ ما سوا د ابا حازم نه دغه سړی چې زوري وی حدثني من ارضا سهل روایت کې دا ابو حازم ته نه مراد دا ثقه او عابد راوی دی په خلافت د منصور کې یو سل 15 کې دا وفات شوی. وایا قال اخبرنا ابي بن كعب قال اخبرنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل ذلك رخصه للناس في اول الاسلام قله دينكم امر بالرجل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاول د اسلام کې د امر رسول دراوسیو چې جماع بسړي د خدي سره وکړه انزال بنو شوه نو غسل به واجب دی لنا فجعل ذلك دا وګرځي رخصت په خلقو د پاره ترفیق النروال وشود قلت د جامو د وجنه یخنی ډیروا. نو معنا دا چې کله سعت په اول د اسلام کې راغې د نبی رسول الله غسل فرض ک په التقاد ختان نو باندې نزل او لم ينزل هغه چې کوم سعت کولاوال راغلی واغې کې زقت چې دنو راغې وس حکم دار چې اندال وشي کو نشي نو نفس په جماع باندې په غیبوبت د خشبې باندې ورس سره دي دا غسل چې دنو واجبېږي. قال ابو داود ثم امر بامر کو غسل بان بالمجامعت وان لم ينزل ونا عن ذلك نبی علیہ السلام من وکړه ما کان رخصه فی اول الاسلام
قال ابو داود امام ابو داود غرض زاده چې دا لفظ ذالک حدیث کې راغله دي سره حکم د ما من الماء یعنی داتنه مراد ده دې اشاره کوي امام ابو داود یعنی الماء من الماء یعنی معنا در حکم د وجوب د اغتسال دا په انزال د منی باندې ده په مجامعت باندې نه ده الماء من الماء دا تفسیر د ذالک کې چې کوم مذکور سابقا ده یعنی استعمال د ما بالاغتسال دا واجب په خروج د ما باندې منی وتل غسل واجب دلا کمنی ونو وتل غسل به واجب دلنا امام ابو داود په دې باندې حمل کړي وایا وفيه قال حدثنا محمد بن مهان البزار الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن ابي غسان عن ابي حازم بن انصار بن سعد قال حدثني ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان الفتيا الذي كان يفتون ان الفتيا چې کومه فقہی فتوا ورکولا دیو فتوا ورکول په دې باندې ان الماء من الماء استعمال د ما بالاغتسال واجب دی په خروج د منی کې چې منی اوځي وایا كانت رخصة حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم ابتداء اسلام کې نبی رسول الله دا رخصت راوسی او دا تیسیرنو ثم امر بدا حکم منسوخ شو دی نبی رسول الله امر کو په اغتسال باندې بعد ذلك غسل واجب شو انزل او لم ينزل قال ابو داود غرض امام ابو داود بیان د چا ده د ابي غسان د په دې حدیث کې داغي وضاحت کوي وایا وفيه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم البراهيمي قال حدثنا هشام بن شعبة عن قتادة عن الحسن بن ابي ربيعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد من شعبه الاربع واحرز ختانا مجتان بين اذا قعد کله چې سړی کینی بین شعوبها الاربع شعب جمع د شعبه د قطعی د شی ته ویل کیږي شعب اربع ناسکینه د علاجنا اذا قعد ضمیر د قعد واتی تراجه دي واتی ذکر نکا حسبک للعلم به ضمیر د شعبها خذ تراجه دي د کاغم ذکر نکړه للعلم بها شعب نواحی وتویل کیږي مرادین داده شعب 40 مراد یداها ورجلا مرادی یا شعوب 40 مراد رجلاها وفخذا مرادی یا شعوب 4 چکم دے مراد فخذاها وشفراها شفران دا طرف د ناحیتین تداویل کیږي نو دی تویل کیږي قاضی عیاض رحمه الله ویا مراد دلته شعوب 40 نواحی د فرج 4 داتنه مراد دی داتنه مراد دی چلکین شعوب 4 وکي ولذق الختان بالختان ختان ختنه د ختنی سره پیوسته کی کنایه د جماعنا فقد وجب الغسل غسل واجبی کی انزال شوی کا انزال نی شوی نو معنا دادا دلتا اصل کی خبر دادا کہ روایت مختلف راغلی بعض روایت کرا دی بغیر د انزال نجمع 1 سال کې دی کې غسل نشته دی جمهور فقها وی غسل واجبی کی و ان لم ينزل د دې دوالو روایتو په مابین کې تطبیق داسې کی دا انما الماء من الماء چرا دی ابن عباس و انما الماء من الماء دا د احتلام باندې حمل دی انما الماء خروج د منی د احتلام په وخت کې من الله موجب د غسل نه یا بعد وی انما الماء من الماء رسخه فی اول الاسلام نو دی وجنه دا ابتداء د اسلام باندې حمل دی لیکن د حدیث چې راغلی من الماء دریم دار چې موږ دا منسوخ دی او یا انما الماء من الماء دا محمول له په مباشرت فی غیر الفرج باندې ما من الماء مباشرت بغیر د فرج نه وکي او غسل موقوف دی په انزال باندې عند الجميع په دې باندې بالکل اوس اجماع د دې کې څوک مخالفه دانشته دی وایا وفيه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الله وكان ابو سلمة يفعل ذلك وابو سلمة يفعل ذلك غسل بينك ولا الا من الانزال الا من الانزال الانزال د وجنه بك ولا ابو سلمة نو دی وجنا دا د تابعین نه دی نو دی بکونه
اصل کې روایات مختلف راغلي. عثمان رضی الله عنه رضی الله عنه زبیر ابو ایوب نے روایت را من جامع امرات ولم یمن قالوا يتوضا كما يتوضا الصلاه ويغسل ذکر. نو دا حدیث نبی علیہ السلام نے روایت راغلی. خو موږ د حدیث حمل د مباشرت فاحشه باندې مباشرت فاحشه کله غیبان اطلاق د جماع کی. خو موږ وایو صحابه کرامو په ابتدا کې فتوا ورکوله چې استعمال د ما بالاغتسال واجب دی د خروج د منی نه. دا حکم منسوخ دی. نبی علیہ السلام به امر کو چې غسل واجب دی په جماع باندې انزل او لم ينزل. او د جماع نه مراد غیبوبت د حشفې دی چې دا اوشو دی باندې غسل دا واجبېږي انزال شوی وي او که انزال نوي شوی نو په دې باندې غسل دا واجب دی. باب دې په بیان د چا کې د جنوب کې یعود الی الوتی ایا غسل په مابین د وتیاتو کې بدی باندې واجب دی که واجب نه دی. بس اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلی نه مزی کی غسل د سره شته دی نه منی کی دی کی او دست دا چې ودر او دست پکې دی غسل نشته مزی کی. چې یو ځل منی شوه چې پار طریقه خارج چې غسل واجبېږي چې پاره طریقه او دا د الله نومونه چې لیکلي نو دا چټونه یو بل ته ولې ما ده که دا خلاف ادب دی بې ادبي ده په دې کې.